मरहबा ए जामिआ उस्मानिया तुझ पर सलाम, हब्बज़ा ए जामिआ उस्मानिया तुझ पर सलाम, ता अबद बाला रहे। زما سره په تاسو ته خیرالې دي دې ټیم کې موږ په چراغ روډ باندې جامع عثمانیه ګلشن عمر په بي کې ولاړ یو. دلته کې یو آرټ او فوډ فیسټیول ارینج شوی. په دې کې د جامع عثمانیه طلبه ایساګس سره دي په خپل کلچر پریزنټ کړی دی. د چترال دیر فورم ایجنسی مردان د هر علاقې طلبه چې کوم دي خپل نمائندګي کړي، د خپل علاقې نمائندګي کړي، خپل مشران چې کوم دي تیر شوي دي او د دې سره سره چې کوم داغي اوزارو یا داغي نور داسې داغي د کلچر سره ریلیټډ شنو ایون اجرا داغي خوراک هغه ټول پکې هغه پریزنټ کړی دي. طلبه ډېر مهنت کړی دي. نو په دې کې پروګرام کې دا 2 ورځې به جاری وي او په دې کې غټ غټ شخصیاتو پکې هم شرکت کړی دي. نو لہذا موږ تاسو بوزو او تاسو په خپل وګورئ دا فیسټیوال څنګه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانوم اخلاق احمد دی. زه جنگیر سره تعلق ساتم. زه جامع عثمانیه گلشن عمر کیمپس طالب علم یم اور درجه ثابته کې سبق وایم. تاسو چې موجوده دي هر څه ویني لګي دا عثمانیه عجایبګر دی چې د چراټ روډ گلشن عمر کیمپس کې واقع دی. تاسو چې دلته سم ښکاري دا طلبه کرام خپل لاسونو سره د کې کوم ماډلز پراته دي طلبه کرام خپل لاسونو سره جوړ کړي دي. دین علاوه ثقافتي اعتبار سره چې څومره اشیاء دي دا هم طلبه مهنت کړي دي، خپل علاقو کې ګرځېدلي دي او تاسو ته چې کوم دي هر څه راوړي دي دلته او خپل ثقافت پېښ کړي چې زموږ څومره زوړ ثقافت او کم اعتبار سره زموږ ځاړه ژوندۍ او زموږ چې کوم فیوچر کې څه چول هغه تاسو ته ښیي لګي دلته سوال مو سره. تاسو راته دا وایي چې دا میوزیم کله قایم شوی دی؟ د دې څونه موده وشوه چې دا د خوا قایم شوی دی؟ دا خو تقریبا د دې چې کله آرمي پبلک سکول ولا هغه ثانیه وشو، هغه نه پس مدارس باندې کله الزام مغرو شو چې یار مدارس هي کړي، نو هغه نه پس چې نو مفتی صاحب دلته یو عام نمائش قائم کو، ثقافتی شو قائم کا چې رخ مدارس مبارک پته لګي چې مدارس طلبه مدارس کې څه کوي لګي دي. هغه نه پس مفتی صاحب دا فیصله وکړه، مفتی غلام الرحمن صاحب چې د لپاره یو علیحده چې کوم د سیکشن قائم شي، هغه قسمن یو جایګر چې کوم د قائم شو. نه پس دا خو جامع کې دن نه دی، نو آیا دا عوام د پارم کولو دی؟ عوام هم راتلی شي دا کتی شي کوي؟ الحمدلله جی دې کې دا او سره د طلبه چې طلبه ته څومره فائدہ کیږي نو عوام د هم دې کې دې نه زیاته فائدہ کیږي، ځکه چې عوام دې کې اکثر اوس چې کم زموږ نیو جنریشن دی نو هغه چې کله راځي خپل زوړ ثقافت ګوري، هغه ته پته نه چې زموږ زوړ مثال کے طور باندې کې اوس مخامخ دی او د خاور ګلاس پروت دی یا دین علاوه د نور مختلف اشیاء کې پراته دي. زموږ د نیو جنریشن ته دا پته نه و چې د ثقافت اعتبار سره زړه چې کوم شیزونه د سنگول کله چې هغه دلته وزټ وکړي وګوري چې زموږ ثقافتي اعتبار سره څه شول د اعتبار سم دغه فائدہ کوي. دین علاوه موږ سره چې کوم یو ګرلی دا هي کې دا مختلف چې کوم د اکابرینو تبرکات پراته دي. دین علاوه چې کوم د سره سره یو ګرلی موږ صدا سره چې کې کتابونو سره اشیاء پراته دي او مختلف اکابرینو خپل لاسونو سره لیکلي دي هغه، نو هغه اعتبار سره فائدہ کیږي چې یاره زموږ اکابرینو څومره مهنت کړي او څه یې کړي دي، هر اعتبار سره فائدہ کیږي. اخیری سوال تاسو دا تاسو کو تاسو سوي چې دا فیسټیوال به څونه کامیاب شي؟ تاسو څه اندازه د خلکو لکه نن منیر ورځ د خلک راتلل شروع شوي دي، نو تاسو څه اندازه ده چې څونه خلک به دې پروګرام ته راشي؟ الحمدلله موږ چې څومره وینو لګي موږ څومره مهنت کړی دی نو ډېر توقعات نه سوا چې کم دی خلک روان دي، موږ سره مینه کوي لګي دي، مدارس سره مینه کوي روان دي، ګوري لګي دي. سهار نه تقریبا ډېر زیات خلک رالل او ګوري لګي دي، خو متاثر کیږي مدرسې ماحول نه او فائدہ ته اخلي لګي استفاده کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمانم محمد ادریس شاکر دی، دیر اوسیدونکی یو جی او دا د دیر سټال دی جی. دیر سټال کې چې الحمدلله هغه سټ نه تاسو څنګه رانه وځي پیننی سټ باندې زمونږ د تل مسجد دی، هغه مسجد چې هغه 200 کال نه مخکینه دی او دا مسجد ټوټل چې کم دی لرګینه جوړ شوی دی، 2-3 ځل دی ته وبام د نشوي دی، حالانکه دا بخپل جوړ باندې مخامخ بیا زمونږ چې کم دی کورونه دی، دیر کورونه چې کم ماډل موږ جوړ کړی دی، د سره چې کم دی موږ رسوات دغه چې کم دی مړکان ایجوکیشن بورډ چې کوم د هغې ماډل موږ جوړ کړی دی او د نواب صاحب قلعه چې کوم د هغه موږ جوړه کړې ده، څنګه چې دیر باندې 4 نوابان راغلي
راغلي د هغوی د تاریخ سره سره موږ دا ټول شو کړی دی دغه شان چې کوم دی د چکدرې چوڼۍ موږ ماډل جوړ کړی دی او دا سټال چې کوم دی الحمدلله موږ دیر والا دی کې چې کوم دی 54 کسان کار کوو په دې کې چې کوم دی د هغه طرف نه چې کوم دی د دیر مشهور سیزونه موږ یخو دیر په مشهور سامانو کې چې کوم دی د دیر ټوپۍ ده دویم نمبر باندې چې کوم دی د دیر په کول دی او دریم نمبر باندې ټول انټرسټینګ سیز چې کوم دی د دیر چاکو دی چې هغه په 32 قسمه باندې موږ ته چاکو ملاوېدلی شي دلته په سټال کې موږ ته په ارزان نرخ هغه چاکو هم ملاوېږي او انشاءالله الرحمن ټول نه امید دی بار بار چې کوم دی دیر ته تاسو چکر را لګولی شئ دیر ته راشئ دلته کې چې زموږ کوم دی حجره ده اوس چې کوم دی د ملګري ناست دي حجره کې د دیر حجره هم تاسو ولیدله دې سره چې کوم دی ګس لاسته زموږ په ټوپو والا دی دا چې کوم دی انګر ماما دی څومره چې کوم دی کرماچي کولال دی چې کوم دی بخشالی موچي دی چې کوم دی دا ټول کسان زموږ دلته ناست دي الحمدلله د ټول برکات چې کوم دی مفتي الغرام رحمان صاحب دی د هغوی موږ ډېر زیاته مهرباني ادا کوو ډېر زیات شکریه ادا کوو د خپل محتمم صاحب حضرت مولانا مفتی غلام رحمان صاحب دامت برکاتهم العالیه او خصوص د حضرت مولانا حسین احمد صاحب زموږ د چې کوم ناظم دی زموږ د دیر چې کوم دی الحمدلله امیر صاحب چې کوم دی مولانا امین صاحب چې کوم دی زموږ سادسې والا او چې کوم دی خامسې کلاس کې چې کوم دی زموږ امیر دی عبدالرحمن صاحب درم شاد او آباد لره خوشاله اوسئ ډېر زیاته مننه دیر ته به چکر راشئ بیا به نور ګپ لګو ډېره زیاته مننه جزاک الله سلام مرحبا اے جامعہ عثمانیہ